د الیکشن ریزلټ دا څه ټایم هم بدلیدی شي او دا سیاسي حالات او سیاسي هوا حکمت عملي دا رخ بدلیږي. حکمت عملي څنګه تا وایي چې عام صحیح بهتر حکمت عملي چې جوړ کړي پلانینګ وکړي عام کامیابۍ لار ده. بل دا الیکشن د پیسو دی پیسه چا سیوا ولګوله دا ډېره اهم ده جي چا سیوا پیسه ولګوله بس کامیابي به د هغه وي. ولې چې اوس ووټر دی سبا ته به صبر نه کوي هغه مې چې څه کوي نو نن رسره وکړه. دا ټولو نه اهمه خبره زما ملګري وکړه چې دا الیکشن د پیسو دی او صرف دا نه را روان هم د پیسو دی او دا څو الیکشنې مونږ وکتې تېرې شوي نو دې کې ډېره لویه پیمانه باندې پیسه ولګېده. د هغې وضاحت تاسو ته کوم. مخکې به چې په یو مالت کې یو کلي کې داسې د پروګرام جلسه به وه نو هغې کې به هغه سړي د خپل ځان طرف نه د چایو پروګرام کولو لا به هغه سره څه معمولي سپورټ هم وشو جنډې به هم ورکړې پوسټرې به ورکړې خو منډه به د هغه سړي وه. تفهم اوس مونږ ګورو نه زیاتي ورکر نشته دی. اوس یو څو جلسو ته مونږ لاړو مونږ پارټو نومونه نه اخلو سټیج هم اعلان وشو پارټۍ زنده باد وروسته به سټیج مقرر ته چا جواب ورنه کړو. بل ځای کې به لاړو هلته به داسې پارټۍ د کوم سټیج سیکټري هغه به سامعین ته وایي زنده باد وایي چا به زنده باد آواز رانلو چا به ایزم وکړه ایزم آواز به ورته رانلو. نو بیا هغه ته ما وایي مایر وروره بس نظریاتي ورکر ختم دی اوس څنګه بره ستواني پارټۍ قیادت نظریاتي سیستم ختم کړی دی او بره نه لاړ شي به بره کو چا سیوا پیسې ورکړي چا سیوا پیسې بولي ولګوله سیوا کروڑونو لکونه چا ورکو نو هغه ته ټیکټ میلاو شي نو نظریاتي سطح هغه ټیکټ نه وي راوړی لاندې عوام چې دغه ختم شو. مونږ به دا خبره وکړو چې هغه کس اوس مونږ یو کو نوخار صرف نوخار کې کم چې مالدار خلک ولاړ دي صرف اسټیټ بینک د دی اکاونټونو یو ګوشواره پیش کی چیرې دی او دی پلارانو اکاونټونو څومره پیسې لاړې دي نو زه هم نو په نوخار کې اربونو روپۍ دی اکاونټونو لاړې دي دغه الیکشن دپاره څه ته لاړې چې اوس ووټر چې د هغې هم پیسې غواړي هغه خپل مسایل دي هغې سبا ته نه ګوري چې راته ما ته کار کوي ته پته کار هسې نه کوي راته که نه اوس چې کوم ما مسایل دي هغه راته حل کوم. مونږ داسې اورېدلي څه ځینو کې پیسې سیسټم جوړ دی یاره څوک په 3,000 ووټ اخلي بل وایي نه په 15,000 مخلي دا شی هم شروع پیسې حکمت عملي کو چا موجوده الیکشن د پیسې دی د پیسو صحیح لګول هغه څوک یې څنګه لګوي نظریاتي سیاست پاتې نه دی نظریاتي ورکر اوس پاتې نه د خلکو کویې پکار تفهیم نظریاتي سیاست نه دی پاتې نه نظریاتي ورکر پاتې دی. مونږ دا مو کتل پیسو ډېرو ځایونو کې د چت کمزوری دی چتې راغورځېږي د چا دیوال غورځېدلی دی د چا ګیټ غورځېږي. اوس تفهیم جلسو ته خلک هسې نه کښېني خو څه دیګونه میګونه بندوبست یې ورته وکړو بریانیان یې ورته وکړي بندوبست. ما هم دغه خبره کوله چار سروالی وریجې او پکې غوښه چې دا پکې نی که نه نو هغه جلسه هم ناکام پلاونه چې پکې وي پلاونه پکې دي دیګونه پکې وي نو خلک رسي پیسې چا سره نی د الیکشن هم نه کوي پنهاره تفهیم د پیسې پکې ډېر پنهاره روانې خلک 2-3 غنټې سامعینو صدرو کمک نه دي نه کښېني پوه شي یاره دا جلسه ده دې کې خوراک سیستم نشته دی نو بس هغې کښېني هم نه ورته چې پوه شي نه خوراک سیستم پکې ښه دروند دی نو بیا ګډ تعداد کې لوی هم ناستي واړه هم ناستي مشران هم ناستي ځوانان هم پکې ناستي. چې جلسې لځو نو هغه جلسې دپاره یو ورځ مخکې نه هلته دیګونه راړئ چې خلک وګوري چې دیګونه راغلي دي لکه دا یو سیمبل دی دغه ورته وایو نښه ده د جلسې د کامیابۍ او دا شروع دی جي مونږ دا خبره پورې کوو چې سره سره د دولت ټول امیدواران ګورو چې هغې کوم جلسې کېږي هغې نه مخکې دیګونه هلته ورسي یو امیدوار ټول امیدواران ډېر امیدواران مونږ ګورو چې هغې سي نه مخکې هغې نه دیګونه ورسي چې دیګونه ورسي نو خلکو پته وي دیګونو پروګرام پکې دی نو بس ګڼ تعداد کې جلسه هم درنه شي پکې وو کراوډ هم راشي پکې نظریاتي ورکړي داسې جلسې هم کتلي دي چې هغې کې به د کلي مشرانو او چې کوم دا نن سبا ډېر مشران خلک دي دی به د خپل جیب نه 10,000-15,000 روپۍ لګولې او سیاسي مشر به یې راغوستو او د هغه تقریر به یې واورېدو چایو پروګرام به یې د خپل ځان نه وکړو دغه طرف نه به که څه تفهیم د امیدوار طرف نه به که څه جنډې منډې مدد کېدو که نه جنډه بینر دا به ولې دی لیږلې اوس مکمل هر څه به د هغوی روټۍ چای او بل
ما وی کنه جی د چا د کمرې چت خراب دی د چا دیوال غورځېږي چا ته څه پکار دی او هغه ضرورت د چا د بچی واده دی د چا د زوی واده دی د چا د مطلب ضرورت دی هسپتال کې دی مریض دی اپریشن دی دا ټول دې ټایم ته راغونډ شوي دي او هغه ته هغه ټایم ډیمانډ کوي چې دا په نغدو کې پوره شي یو خو په دې ښه دی چې خلک امیدوار ځان ته په کروڑونو لګوي کو چا یو غریب کس دی هغه د بچی مسله ده جهیز ده یا هغه د بیماري مسله ده نو چې دومره کروڑونو لګې ته نو هغوی دا مسلې حل شي کو چا د کوټې چت دی اب سم شي هغې ځان ته سم کړي دا ناجایز مسایل خو نه دي وروسته خو دا سیاست کې پاکستان سیاست دی که اصولي کې اوس هغه سیاست پاتې نه چې کمبه ودرې هغه ته ووټ ورکوي نه پارټۍ قیادت یې کمبو ته ووټ ورکوي درون جیب چاوي بینک بیلنس یې غټ وي او هلته څه جمع کړي نو هله ټکټ میلاویږي او دغه شان ووټران چې دي هغې هم دغه سوچ دی درې واړو تحصیلونو کې چې څومره امیدواران ولاړ دي د دوی مکمل یو تاریخ دا به هم تاسو سره شیر کوو د هر امیدوار بیل بیل تعلیم یې کم ځای نه کړی دی کم ځای کې پاتې شوی دی کومه مرحلو نه راتېر دی او نن ستاسو په منځ کې وټونو ته ولاړ دی نو د دې ټولو چې موجوده دې میدان کې څومره امیدواران دي سیاستدانان دي نو دی باندې به یو رڼا اچو او د دوی څه خدمات دي د دوی سیاسي جدوجهد دې باندې به پوره خبره کوو دا به تاسو سره شیر کوو فی الحال زه تفهیم او کامران خټک تاسو نه اجازت غواړو د الله په امان